बिजली कैसे निश्चित। आसेबो सलामुना अस्सलाम वालेकुम। जमक भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह संगा ले जी ब्लड प्रेशर खुद बराबर दे शुक्र दे ब्लड प्रेशर जमक मोबाइल कता का चखकारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ओस कारेगी। मो خو د کلی خلک موږ د کیګو ما کنه تاسو په خار کې پاتې کیږئ ما خو بس ته خو سید ملکال سے ویدل او پکاله له بدل و سبا پکاله چې دې دا ټوله خبرې دوباره واوري او چته بیا راته هغه چې هغه غزل شروع کی. دا الله دې نه کیږي الله دې تاسو خصاتی او دا کم از کم یو موقع موږ ته میلاو شو تاسو دې پروګرام سره کنه جی چې لکه څنګه چې تاسو په زړه کې یا په ذهن کې یو شک یا شوبه وا نو دا زما خیال دی چې په زرګاو خلک د پروګرام کې داغو په ذهن کې ودا خبره وا زدا غړم چې دا یو خو موقع ده او زه اگر چې لیټ شوم خو زوز دا شکر وباسم چې لیټ کېدو کې دا خیر او ډېری خبرې مخې ته راغلي لکه نو که ځاول کې راغلي نو بیا به دا موقع ماته نه ملاوي ده نو ما اوسه کوي چې ته اعتراضات او راول له ویل چې قومي سبلې کې دا غوي چې کوم سړی بل پیش کې هغه باس نه کوي. جی 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 نو خبره دا جی چې دې کې اوسو خبرې تاسو ته کلیر کوم کنه جی چې اوله خبره خدای چې تاسو وایي چې دا د بډګام ثقافت کنه جی اولنې خبره تاسو سوال دار چې دا ثقافت څه شي دی نو هغه خو شیراز ویو ما تاسو ته هم پته راخو د غزنی خلک اوس نوی راغلي هغه لپاره یو څو خبرې کومه دوی پروګرام او لالا ویل هغه ما لالا خبره کړه او جی خا دوی مدار رهن سین غم او خادي د ژوند طریقه او غستل او پخپو کول او د کور نظام د کلی نظام او د ټول چې د کنده د ثقافت وي اولانې خبره دا شو دوی مدار جی چې منګه په پټاګرام کې د ثقافت چې کوم کوشش کوو کنه ملکال سے پاغرز باندې ما کالم کړل پرونو زما خیر نمبر راځي څنګه موږ دا پوسټ ورکوم دوی چې دا ټنګ ټکور یا ټپی د ثقافت کشته نو مورته چاو لکه زمنګ په ودونو کې څه چل کی اگشته اگر چې خنه دا خبره نه دانو دا خبره ده موږ به دا ډیفند کوو نه لکه زانګو پکې شته نه شاه خالد صاحب به معذرت سره خبره کومه یو خدا دې چې بالکل غلې ناس ته چې سوي هغه وایي غنرو ست شي محمد الله سره دوه درې خبرې وکم یا خدا دې چې ته خبره کوي نو مې څه په کوم لوخوره کوم چې لکه هغه منه ته جواب کوي نو څنګه چې څنګه ودونو کې د ګډاو د سندرو د غشته داسې زانګو ور سره تاسو د کړه ټچ کړه او جاو دې سره هغه ټمن به چودراو هغه نه خبره چودرو لور ته هغه پکې راوست بالکل مونږ ته پدره ګوره شاه صاحب یو څو خبرې به ذهن کې ګلو کنه دا ځینې خبرې داسې کنه چې دا بس تاسو ویلې شي لکه پریکټیکلی یا عملی تور باندې کېدل لکه خو کوشش به مونږ دا کوو کنه چې څومره زمونږ لکه تمن زانګو او طبلا سندره مصرا اوس ورته غزل خلک وي او شعرونه وي دا کنه ستانت کمزور دی आवाज بندي اچھا جو د دین علاوه زړی توري د دې منګه سټالونه بلګي جی دا هم ځین کې کېدای خا د دین علاوه ساينس ایگزیبیشن ساينسي نمایش چورته وي داګه د پاره موږ سټالونه لګول ته با الکان راځي باقاعده غو بخیله ک خلکو ته بیا داګه باقاعده غ پروجیکټ په هغه خلکو په مخ هغه هغه باندې کار کوي خلکو د بوئی چې دا څنګه فایر کیږي میزایل او څنګه کیږي او دا څنګه جوړیږي او بسې شي دی دا ریسیشن جوړیږي نن سبا چې کوم دا کلایمټ چینج ورته وي په دې باندې به خلک پوه کوي لکه دا غي نه علاوه چې څومره ادبي لکه مقابلي دي پاغي کې حسن قرات ته پاغي کې ناز شریف ته پاغي کې ملي نغمي دي پاغي کې مختلف سيزونه دا په کوم راځي
استاد زیات اعتراض چې کوم ما واوري د تر اوسه پورې زیات اعتراض پاتې مانی دي نه لکه راغشي دا زما خبره اورا لکه اوس دا مثال خو زه دې کې نشم ویلی خو څه ووایم لکه چاول به تلاوت شي بیا به زیات شریفي ورپسې به ټپې شروع شي نه داسې وشله شاه خالد صاحب داسې وشله پرې ته خو زموږ مشرې چې دا د موسی علیه السلام دا قوم بني اسرائیل چې کله هغه سامري پسې شو چې دا دغه دی نعوذ بالله زمون خدای دی او هغه سخوټې چې کوم جوړ کړو هغه به چې اواز کوو تا ته دا پته شي د اواز به ته ولې کوو کله چې جبرائیل السلام راغی او هغه چې دریاب کې دننه ته که نه نو شیطان دغه وخت کې دا دې خو پېژنده نو هغه د هغه دست خپل لاندې خاوره واغسته اوچته کړله او دغه بني اسرائیل خو د فرعون د قوم ته ویلو چې موږ په واده ځو نو هغوی نه کالي اخیستو نو هغه ټول کالي جمع کړو نو هغه کالونه چې د کله سخوټې سامري چې دی پوه دی چې سخوټې جوړ کړو هغه خاره پکې کېښله نو کله به چې هغه خوځېدلو نو هغه به اواز کوو نو مفسرون دې کې لیکلي چې دا کله حق او باطل یو بل سره ټکراویږي دی بیا اواز کوي دا اواز به ته څه کوو نو خدای نیک وخت دې له پرېږده چې اول به تاسو تلاوت یې نعت به بیا ورپسې افغان ټپه شروع کي او هغې کې به وایي چې خوله او دا مینه د پردی خور سره کېږي دې ته نه راځو خو بهرحال ته ځه مخکې تاسو ته ډېر زیات دغه کړی انتظار کړی زه په هغې باندې ډېر زیات شرمنده یم تا ته نو ته مخکې ته ځه خپله خبره کوه موږ وروڼه یو داسې خبره شته دی الحمدلله مسلمانان یو زه ستاسو په دې خبره بس ځکه نه ګڼم که نه چې دا که ما سره د دې جواب نه وي بیا کیدای شي ما تاسو ته ویلی وي چې یاره دا ښه خبره نه ده تاسو بد وایي تاسو بد کوئ موږ داسې نه وایو تاسو راتلی هم شئ تاسو به دا الله وګورئ ما موږ خپل کوشش کوو خو ټول مذهبي نه دی پروګرام او نه ټول ثقافتي دی په دې کې د مذهب دغه هم شته دی په دې کې د ثقافت هم شته دی په دې کې تعلیمي هم شته دی په دې کې عصري او لکه زمونږ یو نقطې باندې شاه خالد صاحب چې دا زمونږ سامعین په یو نقطه مونږ یو نقطه ده زمونږ نقطه دا ده زمونږ تاسو سره اختلاف په دې دی چې دا د بډګرام ثقافت نه دی دغه یو نقطه ده د مذهب نقطه نه ده د مذهب نقطه نه ده د دې میلې مخالفت نه دی مونږ هلته کې یو پوینټ آوټ کړ دی چې دا ثقافت د بډګرام نه دی دا د اوله علم وایي چې ثقافت د بډګرام نه دی اولنې مېلمه هغه و که نه هغه په دې بحث کوو چې دا ثقافت د بډګرام نه دی سید بلکال سے هم دغه وله اوس تاسو هم دغه ته رالی چې دا د ثقافت د بډګرام ټول نه دی تاسو دا وایئ ګوره تاسو ګوره هغه جدا خبره ده چې ستاسو ذهن کې یو شی ثقافت دی او زما ذهن کې نه دی یا زه یم چې دی او ستاسو ذهن کې نه داسې خبره نشته ګوره دنیا کې دا چینجز چې راځي که نه دي ژوند سره دا شی هم اکسپټ کول غواړي لکه داسې خو نه ده اوس لکه ګوره تاسو خبره اورئ پخوا به اسلام آباد ته تاسو په مانسهره باندې تلئ که نه په چتر او په دې باندې په سی پیک باندې اوس ولې ځئ لکه دا تاسو کوم خبرې کوئ داسې نه ده که نه جي د افسر افغان او د منیر بونیري خبره چې کومه ده که نه جي زه تاسو ته کلیر کوم هغه بلکې تاسو نه منئ جدا خبره ده خو زه خو یم چې ثقافت دی په دې کې د ثقافت زمونږ د منیر بونیري یا د افسر افغان خبره دا ده چې هغه یې سلیبریټیز دي لکه هغې ته چې موږ یو خاص خلک ویو د یو فیلډ د یو دغه یو شعبې یو خاص خلک ورته موږ ویلی شو نو هغه ځکه کوي چې هغې معنی دا خلک ټول متفقي مشاعره به د بډګرام د لوکل شاعرانو خامخی هغې دپاره 2 غنټې دي په 2 غنټو کې به دوی مشاعره کوي اخر کې به ورته یو څو خبرې کوي خپل شعرونه به ووایي نو دې کې خو ماته څه خبره نه ښکاري لکه بیا دویمه خبره د شانګلي او د بډګرام فرق څه دی فرق درته ښیم که نه فرق ښیم درته که نه فرق ښیم ده فرق ډېر زیات دی پخوا به د دغو وي زمونږ د خلقو چې د بل کلي په سبا باندې سړی نه پوهېږي سبا کې فرق نی دا مشهور متل و چې د بل کلي په سبا سړی نه پوهېږي
ول چې اوسره تابوز یې پودي کې ول نه پوي نه پوهېږي دغه شاده فلسفه شته چې د بل کلی په سبا سره د پوهېږي یو دویم دا په شنګلي او په بډګرام کې دا فرق دی چې بډګرام کې همیشه له خلکو خپله کړده او شنګلي خلکو د والي سوات د حکم تابع پاتې شوي دي یو بل عرض کوم جی تاسو ته عرض کوم تاسو اسلام آباد کې پاتې کېږئ خو د بډګرام که نه او تاسو اسلام آباد کې زه تاسو ورته تللی ما موږ شپې کړلې موږ لګولې بیا به راځو انشاءالله بیا به راځو اوس دا خبره پرېږده سړی اوس د شپو دا خبره مه کوه خو خبره کوه عرض کوم بډګرام علما چلته دي اوس هغه ژوند تېر شو هلته کار کوي هغو په دې باندې پوه دي بډګرام او اسلام آباد کې اوس فرق نشته نو کوم چې اوس هلته تاسو ته وایي تاسو بډګرامیان راغلي تاسو زموږ د خبرو نه څه خبر یئ یا هلته بالکل دا خبره ده بالکل دا خبره ده بالکل دا خبره ده زما خیال سره د سن 60 نه وروسته دا خلک شروع شوي دي سن 60 کې لکه اسلام آباد دغه شوي دي که نه او شیخ الحدیث مولانا روح صاحب د الله پاک په جنتونو کې هغه چې موږ سن 70 کې راغلو نو سن 70 نه د پلتا دا 50 کاله وشله په دې 50 کالو کې د مولیان د بډګرام یادېږي او دو په اسلام آباد کې هېڅ چینج نه دی راوستي خلکو چې کوم دغه دی که نه کاروبار دغه قصې چلېږي هېڅ چینج نه دی راوستي البته خبره وره البته دغه خلکو په بډګرام کې ډېر لوی انقلاب راوستی دی لکه شیخ صاحب به وي مولانا روح صاحب د الله پاک په جنتونو کې هغه به وي چې زموږ په دې علاقې کې به هغه ایله چې د اسخات کوم قرآن ګرځو قرآن ګرځولو دا رسم رواج و موږ به چې کله لاړلو جنازې له جنازه به وکړو نو دا به چاته نه وي چې مه ګرځو خو موږ به ته نه بار کېناستو قرآن ګرځولو نه چې بار به کېناستو نو خلکو په خپله وکتل چې دو خو ته نه لر شله نو بیا به خلکو موږ نه تپوس وکړو چې دا ولې چې موږ دې کې ثواب نشته موږ داسې دې ځای نه دا شی بیا ختم شو خو پرزولو او په نه هلته د دې علماو دومره اثر و خو په اسلام آباد کې هېڅ اثر نشته د شیخ صاحب هم هېڅ اثر نو مخکې ځه موږ دلته هم بډګرامیان یو هلته زموږ اثر شته هلته بډګرام کې ته زموږ ورور یې ته اوس د ثقافتي میله کې موږ پې خبره کوو ته پې غبجه دی داسې راته دا د شپې 11 بجې دی خبره اورې دلته زموږ هېڅ خبره په دې ګلۍ کې چې څه کېږي زموږ ضرورت نه کېږي چې موږ لاړ شو موږ دلته دغه یو کاډوال یو دغسې ده د هر فیلډ خپل دغه ایکسپرټ دي که نه لکه ماهرین وایي یا د هغې هغه خاص خلک دي لکه اوس علماو پروګرام چې د بار نه خلک راځي یو خبره کومه شیخ علي صاحب خبره تاسو د استادانو باندې د تعلیم په میدان کې چې کوم یې او یو جدوجهد کوئ چې هغه تاسو په اعلی لمبرو باندې نه کوئ لکه نن چې نسیم شاه بولینګ وروسته خوب ولې خراب وکړ یا څنګه چې افریدي مکمل فټ نو بار شي او میچ دغه وبوي چې تاسو مکمل فټ نه یو اور دو نورستو غریبانان انفټ شای تاسو باندې دا بوج زیات نه چې تاسو دا کارو شروع کړئ تاسو ول تعلیم میدان کوم لا پوره شوی نه لکه تاسو فټنس چې کوم دی هغه عوام نه دي مطمئنه بالکل موږ دا ومنو کنه جی چې زمونږ د علماو مخالفت چې څومره زیات شوی دی په دې کې کردار د چا دی جی او که ستاسو نه خلک نه دی مطمئن تاسو خپل کار پرېښی دی علماو نه زه دا نه ویم برورا زه دا نه ویم مولا صبر وکړه ته مولا ناست دی جماعت کې تا والا چنده ورده هغه قبول کړده تا نه خوشحاله شوي ما دی دوای درته هم کړده تاسې شی ورده لکه داسې یو مثال ویم تاسې شی ورده تا زکات ورده تا صدقه ورده تا به ورسره څه کول خو دغه جومات ته دې وړه به که نه لکه دا د مولا په ته احسان دی چې هغلته کسان جمع کړي دي او که ته صدقه خیرات راړې نو ډېر ښه دغه وشي لکه اسانۍ سره ته ورکړي هغه صدقه هغه واخلي ستا پې هم احسان شي هغه تا ته دواګانې د هغې بدل کړي هم وکړي او که نه نو غریب روزي هم نیسي اوږې هم پاتې کېږي چې ډېر تنګ شي ستا ورله راشي چې یاره شی راکړه مونږ څخه شی نشته نو ته سوچ وکړې چې یاره لکه دلته هم زموږ دا مثال دی چې دا مولا دې اوږې نه پاتې کېږي زه صاحب حیثیت یم نو ته چنده ورکوې ته خیرات ورکړې ته زکات ورکړې اوس د مولا پوزیشن هغه دی
بل ستا د تنخواه هم ته د بډګرام شاه فیصل مولوي صاحب، مفتي بخ منیر او فرید الدین مولوي صاحب، قاری صاحب، دا ټول چې یو کې ستا تنخواه هم ته تنخواه نه ده. جی جی ستا د تنخواه هم ته د قاری محمد یوسف، د شیخ الحدیث مولانا فرید الدین صاحب، د شیخ الحدیث مولانا شاه فیصل صاحب او د مفتی بخ منیر صاحب، دا څلور چې ته یو ځای کې ستا د تنخواه هم ته تنخواه نه ده. جی جی تاسو لکه تاسو تنخواه کمی دی وجه نه لکه تاسو خپل پروګرام کې ناکام یې. نه مونږ خو د زیاتی کار کو، تاسو باقاعده حکومت سپورټ کوي. شوکت آیات صاحب ګور دا زموږ ورور دی، هغه د مشر دی، بیا مشران دا هغه اعتراض وکړ چې تا د انګلیش لفظ ویل دی. بس معذرت سره ورور دا خو هغه لږ زیات تکړه انګلیش مارو، دا چې دا لږ کمزوري دی نو ځکه د سره دله زه قابو کولی شم. نو هغه ته مې ځکه وی چې ته مو وایه. بل دی استاد سړی دی، د جات کو سره واسطه راځي، شاه خالد صاحب جات کو سره واسطه راځي، نو واړه خو تپوسونه کوي او هغه نه دی ځکه خوشحاله دی. او شیرازي صاحب لیډرانو سره واسطه راځي، هلته لیډرانو باندې سوالات کوي او دغه دغه کوي، نو هغه غړ غړ خلک قابو کوي. نو دی وجه نه شیرازي صاحب او شاه خالد صاحب کې فرق دی. شاه خالد صاحب نو تاسو او هغه کې دغه فرق دی چې دا خلک په انتهایی کمی تنخواه باندې ستا په سپورټ کار کوي، ستا نه پوره د علاقې. او کار کوي بیا هم ښه کېږي لکه ستاسو هغې له مطمئنه روان دی. نه ګوره مطمئن کېدل خو جدا خبره ده که نه. ډېر خلک چې دی چې علماو نه دی مطمئنه، ډېر خلک داسې دي استادان نه دی. د تعلیم په میدان کې علماو نه چې خلک نه دی مطمئنه، هغه د سیاسي میدان کې نه دی مطمئنه، معاملاتو کې نه مطمئنه، نورو کې باندې د تعلیم په میدان کې د مدارسو نه خلک 100% مطمئنه دي. څه مطلب جی؟ څنګه مطمئن دی؟ ما لیدلي دي که نه جي عرض کوم تاسو دا بیس تاسو سره دې بنیاد باندې نه کوم لکه چې زه لکه ستاسو اپوزیشن یم یا اپوننټ یم، داسې مسله نشتي. زما مطلب دا دی چې په مدرسو کې هم ډېر کمزوري علما بار روزي. دا شاه خالد صاحب بل مسله دی جوړه کړه، دا ملګری دی سعد اکبر خان سواتی، که سعید دی که سعد دی، رورا معذرت سره دا شاه خالد صاحب ویلو چې زمونږ او شنګلې کې څه فرق دی. نو ما تا نه خو په دې معذرت کوم، ما ویلو چې شنګلې د والي سوات حکومت منلی او بډګرام دلته کې لکه هغسې حکومت ته نو تیار شوی. ما دغه ته خبره کړله. نور شنګلې خلک تاسو تعلیم کې هم زیات دی، علماو کې هم زیات دی او سیاسي هم ښه یې، خو هغه په بل دغې باندې ما خبره کړده. نو که تا باندې زما دا خبره بده لګېدلي، زه په هغې باندې معذرت کوم. شاه صاحب یو تپوس کوم، دا سید قاسم علي شاه صاحب څوک دی؟ لکه دې غریب درېو ګېټونه موږ سره دی، اته اوسه پورې ته لا پېژنې ده چې دا څوک دی. ګوره یو خو زمونږ د نوشیري والا دی، هغه دی. بس بیا خیر دی. ښه دې ډېر دا کمنټ ډېر ګرم دي، نو ما چې داسې نه چې د بل ځای چېرته نو هغه تا ته دې مطمئنه، ګوره تا ته مې دې مطمئنه. نه شاه صاحب خو خیر دی به زمانه مطمئني، دی به چېرته لیکلي کړي استاد نه نی مطمئن، هغه حساب دلته برابروي که نه. شاه خالد صاحب خبره زمونږ د مدرسو راله، د مدرسې د قاري یوسف صاحب زامن د هغه په مدرسې کې سبق وایي، د مولانا فرید الدین صاحب زوی د هغه په کوثر مدرسې کې سبق وایي، او د علي مولیان چې د هغو زامن د هغو په مدرسې کې سبق وایي. د ملک ټولو ادارو کې د محتممانو زامن په هغه مدرسې کې سبق وایي، هغه ځای کې وایي. دلته مسله دا ده چې ستاسو ریټایر استادان یا د سرویس استادان د هغو واړه پبلک سکولونو کې سبق وایي، ځکه نه مطمئنه. نه جی پبلک کوم استادان شو، دلته هم استادان شو. تاسو یو ورځ کومه تاسو موږ باندې دا کنه چې استادان دا کار کوي. تاسو دا د مولانا شاه فیصل صاحب نه، مولانا فرید الدین صاحب نه، بخ منیر مفتی صاحب نه، څومره علما چې دي بډګرام کې، فیاض ایاز مولوي صاحب نه، ټول نه تاسو کوي چې په بډګرام کې الحمدلله سیرت کانفرنس، د ختم نبوت کانفرنس، د ملي
دغه ناتونو مقابله حسن قرات مقابله د الحمدلله زکوما زدو سرايما اگر چې لکه هغه کې تاسو چرته پروګرامونو کې دا پروګرام خده یا خوش یا شکر دی دا هغه له حکومت تاسو ته فندینګ نه دی کړی هغه ته تاسو د حکومت ګره هغه سړی کنه چې د حکومت ته چا دی هغه دا زمونږ دی وی دا ټیکس مونږ لګاوی دا جیل له چا دی وی دا هم تاسو د عوام خلکو مخکېږي غزا ورته نه نو تاسو د دې مليانو ته پوسو کې دا پروګرامونه موږ د سکول کې کړی دي کنه دي کړی نه هغه کې حکومت تاسو له فندینګ نه دی کړی ډي سي فندینګ نه دی کړی انا کم شزلا چې د ځلې فند په لګي ډي سي سي ورته فندینګ کوي مونږ په هغه باندې کته وای اعتراض مکوای نو ته به موږ سره ځاتې کله زموږ اواز باندې کوي چې تاسو ته نه کاری مونږ به تاسو ته ویلکم کوو مونږ تاسو مشکور یو دا خبرې به خلکو ته کلیر کیږي اله تاسو اعتراض کوئ ګړه کې ساتل کې دا تاسو زمانه خپه شوم ما وي زما بارک تاسو ډیر عجیب خیالات هم جوړ شوی دا تاسو ته پوسو خو کړو خو لکه دا چې پروګرام به ان شاء الله کوو خو به پکې به دا ټول ټچ اسلامیک ټچ ګورا ټچ دا ټچ دا ټچ مې دا وایي چې صابري چې ټچ ورکاو د شي خرابو هغه به आवाज کو او چې आवाज به کو په اسرائیل دا خدای دی نه ټچ په ټول لور کوي دا ټچ سره خو نقصان کیږي کنه نه نشته نقصان تاسو به وګورئ کنه سید قاسم علي شاه دی وایي چې سبا په تفصیلی پروګرام کولو کته غواړي سبا په تفصیلی پروګرام وکړو وجونه یو ورځ کوم سید ملکان سی دا کله ټیبلو شو دا ټیبلو شو دا سینی دا خو ملي نګت کی اکټینګ کوي یا پکې ماشومان جنې کوي یا پکې ماشومان واړي دا څه مسله نشتی خو تاسو ټیم ډیر زیات واغ تاسو به خوب راغلی الله خوشاله ساته دا راته وایي یو خبر دی چې کو دا راته وایي چې ماشوم جنې ته سو کال ته وایي هغه د 15 شپږو اتو پوری دا لکه ماشوم وایي او جی ها نو پرسنل کې مزه پرسنل کې به تاسو وایي چې څه وایي بیا به وایي ان شاء الله دا وځه تا بیا وایم د بعض خبرې دغې دي زه تاسو ته شو چې راکوم چې ماشومان یو پکې نه ما نه دی ویلي چې تا ماشومان راولي ما دا نه دی ویلي ما به تا باندې اوس هیڅ قسم چارجز نه لګولي علاوه د دې نه چې زه تا فهم چې ته امپورټنټ خلک راولي د بازل لو دا مه راوله دغه پیسې خپلو له ورکوي خپلو له موږ ورکوو هغه بار نه چې موږ راوړو یو ګنټې له راځي یو ګنټې نه بعد به ځي دا 2 ورځو پروګرام دی مشاعره به زموږ خپلې زموږ شاعران به پکې دا زموږ شاعران دومره دي بارانه ته ټیم ورکولو ضرورت پکې نه پیښیږي یو کس راغلی چل بوشي د دې باندې ورته هم څه دغه وایم چې شی ورته لګم زه صحیح اته ټیک دی ډېر مهرباني ډېر نو تاسو ټول اوریدونکو ډېر مهرباني او الله په خوشاله خاد آباد اوسئ